حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه ته فرمایل ورته ای زما صحابه تاسو غیبت پیژنئ غیبت څه ته وایي او صحابه عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې الله او د الله رسول څه خبر ده نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل غیبت دې ته وایي چې ته په یو مسلمان ورور کې خبرې کوې د مسلمان ورور کمی بیانوې یا د مسلمان ورور عیب لڅوې چې هغه په دې خبر سي نو خوای به دې ته غیبت وایي یو ولاړ شو عرض یې وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرې هغه کار په دې کې و ما بیانوئ دا هم غیبت ده یعنی یو کار یې کړی و نو ما هغه بیانوئ چې دا پلانکي دغه کار وکړي آیا دا هم غیبت ده نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که چیرې یو چا یو کار کړی و او تا په هغه کې دا خبرې کولې دغه بیان دې کوئ خو دې ته غیبت وایي او که چیرې نه وکړي او تا دغه پسې شاله خبرې کولې او هغه کار په دې کې نه موجود یا هغه کار د نه وي کړی نو هغه ته بهتان وایي دا یاد ساتئ غیبت چې ده دا ډېره سخته لویه ګناه ده ولې لویه ګناه ده ځکه چې څوک زنا وکړي الله جل جلاله ته توبه وباسي الله بخښنه ورته کوي لیکن که د غیبت په بل مسلمان ورور کې وکړي دا تر هغه وخته پورې الله عفو نه درته کوي تر څو پورې ته هغه مسلمان او ورور څخه بخښنه نه اخیستې دا د بنده حق ده د بنده حق الله نه در معافوي نو غیبت چې ده هغه ډېره سخته ګناه لري حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی داسې کله د معراج په شپه باندې اسمانو ته وختم ولړ وختم نو ما هلته یو داسې قوم ولیدی چې د خپل د مخ غوښې به یې په نوکانو شکول او د سینې غوښې به یې په نوکانو شکولې نو وی ما سره حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام و ما حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل ای جبرائیل دا څوک دی دا او دا ولې داسې کوي چې خپل د مخ غوښې په نوکانو شکوي او خپل د سینې غوښې په نوکانو شکوي و حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل دا هغه کسان دي چې خپل د مسلمان د ورور غوښې به یې خوړلې د مسلمان ورور عیب یې لوڅوئ یعنې غیبت یې کې کوئ اوس په داسې تکلیف باندې اخته دي الله جل جلاله موږ تاسې ځینې وساتي ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو باید موږ او تاسې د غیبت څخه ځان وساتو دا یاد ساتئ څنګه چې غیبت کول ګناه ده دغسې غیبت اورېدل هم ګناه ده غیبت هم نه اورې یو ځای غیبت شروع وي نو ته به یا دا کوشش کوې هغه بل مسلمان ته به وایه چې د غیبت مه کوه دا ډېره سخته ګناه لري او که دې دا نه سوی بندولی د غیبت څخه بیا به تل دې مجلس ته ولاړېږي ځکه غیبت اورېدل هم ګناه دي څنګه چې غیبت کول په ژبه سره ګناه ده داسې غیبت په غوږو اورېدل ګناه دي نو نن سبا په هره کوټه کې غیبت شروع وي چې هوټل ته ورسې هم غیبت شروع وي نن سبا مجلس په غیبت باندې تازه وي داسې مه کوئ دا ډېره سخته ګناه لري